ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قرآن شریف کی پسلور سورتونو کی رب العالمین دیو پیغمبر واقع ذکر کئی شیخ حضرت ایوب علیہ السلام دے. اللہ پا قرآن شریف کے دا پیغمبرانو کمی قصی چی ذکر کری دی دا دا عبرت تپارا دی چی مسلمانان دا غین عبرت والی او پاغ واقعاتو کی چی کم حکمتون دی پاغی خبردار شی. نو دا حضرت ایوب علیہ السلام واقعا اللہ سلور سورتونو کی ذکر کردی دام دے دا پارا چی مخلوق عبرت والی او پدی واقعہ کی چی کم حکمتون دی داغین مسلمان خبردار شی. حضرت ایوب علیہ السلام کل تیر شوی دی عمر سمرو او یو تکلیف و بیماری پر آغل داول رالا او بیا پاغ تکلیف سون مودو او داغا تکلیف د ختمې دون پسې سون عمر و کم زی دفن دی. نو اختلاف پکشته خو راجح قول داده چې دا د ابراهیم علیہ السلام نه پس 100 کاله پس پیدا شوی دی او د ابراهیم علیہ السلام 15 نوسیو دا هغه 15 پشته پس ډیر عبادت گزارو او ډیر په پیغمبرانو کې مالدار سړی تیر شوی دی. مور د حضرت لوط علیہ السلام لور وا د ابراهیم علیہ السلام درواره لور د لوط علیہ السلام لور د مور وا او دومره عبادت گزار په پیغمبرانو کې ټول پیغمبران عبادت گزاری خود ډیر زیات عبادت کړي ډیر عبادت گزار تیر شوی او ډیر زیات مالدار او ډیر زیات سخی سړی تیر شوی. مال دومره زیاتو چې علماء کرامو لیکلي دي س زمکه د غرونو وا په غر کې و س د غر لمن کې و. اوس چې کوم وخت کې بیت المقدس ته او سالاقه د فلسطین د اسرائیل په قبضه کې ده دغه علاقه کې دی پاتې کېده ډیره زیاته آباد علاقه وه اوس هم وی ډیره آباد علاقه ده. هغه علاقه اوس د اسرائیلو په قبضه کې ده کوم ځای کې چې حضرت ایوب علیہ السلام تیر شوی دی.
او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه و زرخیزه وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 115 کیلومتره علاقه راځي 115 کیلومتره او ډیر سرسبز شاداب غرونه دي او د غرونو درې دي او ټول د زیتون بوټي دي په د زیتون او د انګورو اونې دي پکې باغونه دي غټ غټ اعلی او قیمتي فصلونه او قیمتي میوه اوسم په علاقه کې موجود دي وای زمکه سونه وا علماء لیکي 1500 قلبه وی 1500 یو قلبه دو غویان نو زر غویان او د هر قلبه یو ځان له مستقل زمیدار مزدورو نو اندازه ولګوي چې 1500 قلبي وي نو ځمکه به سونی عبدالماجد دریابادی رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی تفسیر ماجدی هغه لیکي او 2000 ګډې چیلې وي 2000 او 3000 وخانو او 6000 2000 ګډې چیلې او 3000 وخان او 1500 خره او دا نیمه علاقه دا لاندې نشیبی علاقه و د فصل د زراعت او دا نیمه علاقه د غرونو درې او غرونو پاغي خشته باغونو دې سره نوکرانو هرې قلبې سره خپل نوکر او د وخانو د سرولو خپل نوکران او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو دپاره خپل شپونکیان او د خرو د ساتلو دپاره خپل نوکران ډېر زیات مالدار دومره مالدارو مهمان نوازی خود ابراهیم علیه السلام نوسیو او ما درته مخکې د ابراهیم علیه السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازی پکې وه بغیر د میلمنو نه به یې ډوډۍ نه خوړه او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکې علاقه کې غریبانان دي نو د شپې به یې ډوډۍ واخېسته هغوی له به یې رسول جامې به خلکو له ورکولې څادرونه جوړې وی تر دې حده پورې که داسې موقع به و چې نورې جامې نشته نو خپله جوړه به یې زر وویسته ځان نه به یې عام څادر تاو کو او غریب له به یې هغه خپله جوړه ورکوله یو شان د رب العالمین عبادت یې کو دغه زمانه کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي حدیث شریف ته چې دا شیطانان به بر اسمانونو ته ختل کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو نو ابلیس او د هغه بچي به بره ختېدل او فرشتو چې به خپل منځ کې څه خبرې کولې هغه اورېدلې نو بره په اسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو د هغې صفت یې کو چېرې ایوب علیہ السلام ډېر زیات عبادت کوي ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده په هغې کې لګیا دي د الله عبادت کوي روجې نیسي او منځونه کوي او ډېر زیات سخي سړی د سخاګانې کوي نو شیطان د مسلمان په عبادت ډېر سخت غوسه کېږي دله حسد راځي او دله بغض راځي دا شیطان د انسان دشمن دی قرآن شریف کې الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا وی شیطان ستاسو دشمن دی دی ګورې خپل دشمن وګڼئ دی خو وایي چې څونه مې د انسانان دوزخیان کړ چې الله ورته غوسه کړم ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه د جنت نه راشړلی شوی دا رده کوشش دی او خدای پاک دل یو طاقت هم ورکړی دی مضبوط طاقت نو ده بره د فرشتو نه د ایوب علیه السلام صفت واورېد رونو ګورې فرشتې په دنیا کې چې څومره نیکان خلک دي د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي حدیث پاک کې راځي وی چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کړي نو الله جبریل علیه السلام ته آواز وکړي چې دا فلانکې سړی دی د زه خوښ یم زما خوښ دی جبریله ته م ورسره محبت شروع کا جبریل علیه السلام
د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلان کی بنده سره د الله مینه ده، تاسو مو سره مینه وکړئ. هغوی مو سره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم، پنځم اسمان والا څلورم، څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې دې بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تعالی غاړه غټې نه راځي چې هرکلی درته وایي، او نه تعالی میوې راوړي، او نه تعالی تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تعالی دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توضع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلکو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې دې سره مینه پیدا شي. نیکان خلک وی لکه پلان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غوښتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غوښتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتي ته ورله شیطان دشمني هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمنی پیدا شي نو د شیطان د خپلو ملګرو د فاسقانو ګندو خلکو په زړه کې د بغض پیدا کړي. فرشتې لګیایي د نیکانو خلکو په زړه کې د نیک سړي مینه پیدا کوي، او شیطان بالمقابل لګیایي د فاسقانو او فاجرانو په زړه کې د هغه سره حسد پیدا کړي. نو دا خراب خلک بیا د نیک سړي غیبت کوي. مړه دا پلان کې روزي دا چل نو کړي، مړه دا چلې کړي، دا چلې کړي، دا کوي، دا کوي، دا کوي، دا کوي. نو ګناهګار او بدان لګیایي د هغه بدو. شیطان خپل کار کوي. نو فرشتې دا د نیک سړي خبرې هم کوي او هغې سره مینه هم کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا نیک سړی چې ښځه د دې نیک سړي خبره نه مني په دنیا کې، او د نیک سړي سره د ده ښځه جګړې کوي، وی په جنت کې حورې لګیایي هغه الله خبروي. هغه حورې وایي ای ښځې قاتلک الله، خدای دې هلاکه که مردارې. دا سړی ولې خفه کې؟ دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب به تا نه جدا شو مونږ له به راځي. د دې سړي دپاره جنت کې کوم حورې دی پې خفه کېږي او دې ښځې ته وله خیرې کوي. حضور پاک فرمایي نو دغې فرشتې لګیاوې او د ایوب علیه السلام صفت یې کاو. نو د شیطان په زړه کې کرښه چې اوهو دا خو دیو نیک سړی چې فرشتې صفتونه کوي، دله خو څه چل ول پکار دی. دا شیطان څه وایي؟ وایي یو عبادت به نه کوي، زړه مطمئن دی، زړه نه روغ دی، بچي شته، ښځی ده، اووه زامن اووه درې لوڼه، اووه زامن او درې لوڼه، او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران. نو دې به عبادت نه کوي؟ د ده د اعمال که نه وي دی د عبادت وکړي. دا خو خدای مال ورکړی دی، نوکران یې ورکړي دي، دا دی چې خدای وایي چې د عبادت وکړي. الله سره بیا هلته مقابله شروع کړه. رب العالمین دی ابلیس ته وایي مقصد دې څه دی؟ وایي الله ته دې د اعمال دولت اختیار مال راکړه چې دا وله زه هلاک کړم، دې رسته عبادت وکړي. دی خو هر وخت ابلیس الله سره په ډغه نه دی. وایي ځه د ده د مال او دولت اختیار مې تاله درکړه، زه مال ته والا برباد یې کا، او د ده د ګډو چیلو د اوښانو او د ځمکو اختیارات مې ټول تاله درکړل چې څه سره کې وکړه. زه ګورم چې ته د عبادت زما نه اړې او کې نه اړې. ورونو دا شیطان زمونږ د انسانانو د دې نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی. دا نیکان به د ټول وجلې وې، خو الله د دې نیکانو حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه. ویرسل علیکم حفظة، قرآن شریف کې الله فرمایي. د دې یاد دو معنی کوي علما. وی هغه فرشتې خدای پاک په تاسو مقرر کړي چې ستاسو د عمل حفاظت کوي. عمل د لیکي کرام الکاتبین ته وی مراد دی، او بعض علما وی نه، وی هغه فرشتې ته مراد دي چې هغوی د انسان د مسلمان حفاظت کوي، د شیطان نه ساتي. شیطان غلوی دشمن دی. دا نیکان خلق بربادی وسوسې ورته کوي. نو کله د وس رسېدلی وي دا ټول به وجلې دشمن خلق وجنې. ودرېږه چې دا نیک سړی مړ کم، ورېږه دا عالمان ټول مړه کم، ورېږه دا طالب علمان ټول مړه کم.
ودرېږه دا صالحین ټول مړکم چې دا د مخ د ځمکې نه د الله عبادت ختم شي هلته فرشتې الله مقرر کړي دي هغې د انسان حفاظت کوي ته خو رانږدې شه چې برابر دي شیطان نه پرېږدي دی خپل وس کوي اوس هم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مو باسي او څاروي هم بربادوي خو فرشتې لګیا دي څه ناسې حفاظت هغوی کوي چې د حفاظت کېږي الله وی ښځه د ایوب علیه السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتو حفاظت پورته که څه د خوښۍ کوه دی راغې په ګډه او په خوشحالۍ باندې او خپل بچي ټول راغونډ کړل وی نن به یو کمال کوو ما له خدای پاک د ایوب علیه السلام د مال او د دولت او د اوښانو او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار راکړی دی څنګه چل به کوو چې د هر څه وله برباد کو په ده د الله عبادت بند کو یو بچی یې پاسید وی زما داسې طاقت دی چې یو چغه وباسم چغه نو دا څومره خلک چې دي دا نوکران په یو دم به یې مړه کړم اور به پې وله بل کړم ختم به یې کړم وی ښځه لړ شه او راځه چې څومره اوښان دي سره د اوښانو د هغه سروونکو ساروانان چې ورته وایي د هغې سره ټول ختم کا او بیا ماته ووایه هغه لاړ هغه اوښان خو یو ځای کې سرېدل او الله خو د خپل حفاظت پورته کړی او دله اختیار ورکړه طاقت یې ورکړه یو مضبوطه چغه یې وواله او یو روایت کې راځي چې اور یې پې بل کا چې څومره اوښانو 3000 اوښان او سره د ټولو د هغې چې ساروانانو سروونکي وه ټول مړه شو نو ابلیس خو لکه د پیري په شان هر شکل بدلولی شي د مشر ساروان په شکل یې که ځان حضرت ایوب علیه السلام لګیا یې د الله عبادت کوي لمونځ کوي ورله راغې او ځان او مخ سر ټکولی شروع کړو چغې شروع کړې او فریاد او اوښکې به یوه وی ته خو د الله عبادت کوې او راشه وګوره ټول اوښان دې مړه شو او د اوښانو چې څومره ساروانان دي سروونکي هغه هم ټول مړه شو او جیکه دې ورته وکتل کلبې ترې راوتې دي او خېټې وینې ترې بیږي او دا دي حضرت ایوب علیه السلام فورا ووی انا لله و انا الیه راجعون کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وایي دا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات کله په تاسو باندې وي زه مصیبت راولم مال بدله کمو ستا وجود کې به تکلیف راولم بچي بدله وجنم الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یوازې زما یو ازمایشي وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه هغه خلق چې هغې په دې مصیبت صبر وکړي الله وایي وی زیری ولا ورکړه خوشخبري ورکړه وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا الیه راجعون د مصیبت د ختمېدو فطري او نفسیاتي علاج دی په دې مصیبت سړی ولې غمجن شي دی وایي وی دا خو زما مال ورانه بل واغشته ځکه دې غمجن شي داسې وایي که نه دا زوی خو زما او دا رانه بل واغشته دا مال خو زما او بل رانه واغشت دا روغ صحت خو زما بل رانه واغشت نو دې په دې دړمنې چې د ما نه دا مال دې بل ولې واغشت دا بچی رانه ولې واغشت دا ژوند دې رانه ولې واغشته نو چې دې وایي انا لله دا خو زمانې د هر څه د الله دي دا نفسیاتي علاج شو او دا مال خو زمانو دا بچی خو زمانو دا جامه خو زمانه وه دا ځمکه خو زمانه وه دا د چا وه الله نو چې زړه کې دا درد و چې ما نه یې زما شی واخېسته د هغې نفسیاتي علاج شو زه خو چې د مور نه پیدا کېدم جامه م نه وه بربنډ ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیداد هم نه دی رستی او د مور د خېټې نه مې د موټر هم نه دی رستی او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچي هم نه دي رابار کړی او د مور د خېټې نه خو مې دا کارخانه هم نه رابار کړی زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتی یم دا هر څه خو د الله دي الله واغېستل دا چغې ولې ووهم او دا فریاد ولې وکړو دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي یاره وي دا شی د ما نه لاړ بیا خو واړو میلو نه شي دا زوی لاړ ملاقات اوس کوم ځای ورسره کېږي دا مال لاړ دا خو واړو میلو راته نه شي
دا امرئی رانه لاړ دا خو معلومېدو نه شي. نو چې کوم شي تا سړي او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاوېږي، نو فطري طور د انسان په زړه کې غصه غم پیدا شي. نو دې پسې دویم ټکي څه دی؟ وإنا الیه راجعون. موږ ټول به الله ته واپس کېږو، دې ملاقات به کېږي. که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي. که دا اعمال رانه لاړ او صدقه مې کو، نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې د دې ما سره ملاقات کېږي. که دا روغ صحت رانه لاړ او بیماري را باندې راله، نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي. نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ، دا به میلاوېږي او که نه، او دا خو زما و. الله انا لله، دا ستانه دې مونږ ټول د الله یو. وانا الیه راجعون، د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاوېږي. نو دې سره فطري طور نفسیاتي طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي. بیا الله سوای صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. یو لوی عالم لیکي بخاری شریف کې شته، وی سړی چې چاله یو بار ورکوي نو که ستاسو خیالي نو یو خوا د اوښ نه یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي، چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي که او چې په هغه منځ کې یو شی پروت وي، یو خوا هغې ته سرباري وایي، عربی کې ورته علاوه وایي. وی نعم العدلان و نعم العلاوه. وی الله درې بدله ورکړل، دوه انډي او یو سرباري. اولئک څنګه دي؟ علیهم صلوات من ربک ورحمه. دا الله مهربانه او عظیم رحم دو شو. اولئک هم المهتدون، جنت ته بمزي دې سرباري شو. او دا ایوب علیہ السلام متعلق الله وای نعم العبد، ډېر ښه بنده، انا وجدناه صابرا، دې مونږ صابر موندلو. د یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته، صرف د ده متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا. الله وی صابر مونته، صبر بهترین شی. قرآن شریف کې الله وی انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ الله تعالی دا اجرونه ورکوي، ثوابونه، چاله به یو پلس ورکوي، چاله به یو پشل ورکوي، چاله یو په 200. او چې کم صابرین دي دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به ني، بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته او طول ته مجت ني. وایي به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته ده. نو په تکلیف او په مصیبت صبر ازمایش خو راځي، په نیکانو راځي. حدیث پاک کې راځي، ترمذی شریف حدیث دی، اشد الناس بلاء الانبیاء، ډیر زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې څومره ډیر نږدې دی الله ته پاغه، بیا چې څومره زیات نږدې دی پاغه راځي. او تاسو ته یو مثال درکم، سره در چې اور کې واچي نو دا د تاسو سره ویل شي نو هغه ګیلټ او زنګ ته ختم شي نو سوچه خالص روزي. دا څه ده کنه؟ او چې ما ته پته را چې کاغذ اور ته غورځوم بربادېږي نو څوک کاغذ اور ته نه غورځوي، یا یو ډکې دی که دا اور کې منډم دا رانه ختمېږي لوخړه کېږي نو نه منډم، او چې راته پته ده چې سره زر منډم نو سوچه کېږي نو منډم. نو دارنګې د دې نیکانو صالحینو پیغمبرانو مثال د سرو زرو دی. دی لکه تکلیف ورکوي رب العالمین نو دی ورسره نورم کمال ته رسېږي، درجې نورم بلندېږي، هغه شمه کې نورم زیاتېږي. او د دې ګنده او فاسقانو فاجرانو مثال د کاغذ او د ډکو دی. الله وایي کور ته مې وروغورځول بس لوخړه کېږي ختمېږي. که لږ تکلیف مې راوست ایمان پرېږدي، که یو څپېړه مې ورکړه چې ټیکو مې د کاغذ مثال یې لوخړه به شي هغه ایمان مې ورسره پرېږدي. که لږ معمولي زور مې وله ورکړه نو د ایمان هم ورسره پرېږدي، ختمېږي. د ډکې مثال یې دی. نو ځکه چې کم حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی چې څومره کم سړی په دین کې سخت د دنیا ازمایښونه په هغه زیات راځي. سخت په دین کې اوسپنه ده، سخت په دین کې سره زر دي، سخت په دین کې تانبه ده، مثلا سخت په دین کې پیتل دي. نو ده لکه اور ورم کې نو دی به صفا کېږي، زنګ به تېځي.
دی بس سوچ کېږي خالص کېږي با او د دې نور مثال د کاغذونو دی او د بون دی او د ډکو دی چې ورو د غردل دوړه کېږي نه هغې سره ګزاره کوي زمارونو حضرت ایوب علیه السلام ته چې څنګه دی ووی هغه سوی انا لله و انا الیه راجعون زخه شوه د یو غم خلاص شو سبم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو او بیمار شو که نه او اوښه چې ده نو دا لنګه شو بچی یې راوړو که نه او په بچي په لنګانه کې مړه شو که نه یو غم غوس شو دغه بیا الغم خوزگار شم د الله تعالی عبادت ته څه ناسه خوزگار شم شیطان چې خوا شو په سر یې خورې و خو ما خو یې به خفه شي هغه خو لا خوشحاله شو چې غمه خلاص شو بچی بیا راغونډ کړل نه 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 وایي دړ لږ کمزور و لږ نور دړ ور رسول پکار دی یو بل پاسېد هغه وایي ماله دا طاقت شته دی چې زه ولې دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کوم وایي زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو او خرو چې په ورغه ارسي دوله کړل راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک یې په چغو چغو بیا جوړلي ایوب علیه السلام خو ټینګ وی راشه که نه تو همغسې لګیا خپل لمونځونه کې او الله خو دغسې در پسې نښتی دی موږ خلک به څونه فریادونه کوو کوټې غوندې تکلیف را څونه فریادونه کوو الله نه بیا ګیلې کوو او بیا الله له پیغورونه ورکوو زه د لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کې ته څه پوهېږې ته نه پوهېږې الله پوهېږي دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي خاختراشي نو سړی وایي دا بوټي خراب که ګورې د بوټو نه یې غاړې ماړې ووالې لنډې بونډې یې که لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه کوي ډاکټر چې تا له اپریشن کوي ته خو ته چغې م وې اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه او اپریشن دله کوي هغه ستا ټیک ته تاله دردمن کوي دیم پیسې دیم لګوي وینه هم در نه وباسي زخمونه هم در کې جوړوي لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږي ډاکټر ستا په فایده پوهېږي لیکن ستا فایده ستا خیر دی که دا ګوته پرې نه کړم دا کینسر لاس ته ځي لاس ته نه بیا پرې کېږي ودې که دا ګوته پرې کول دله ښه دی نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي او دا بعضې غم راولي بعضې مصیبت راولي په وجود کې په بچو کې په مال او په دولت کې دقه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښا ګوته علاج کوي تا له اپریشن کوي ته خو د چغې به وې هلته کې پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله دا خلکو به غاښونه ایستل اوس خو به ډاکټران وباسي که نه پخوا چې به یې غاښ ایسته د ما مخکې د یو بابا نه ایسته هغه امبور یې ورته علم کړ داسې چغې ورته والې چې دا خپې به یې کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده یو لوی غم یې جوړ کړی او هغه کاکا ورته امبور علم کړی په زور یې تېسته اوس هغه خو چغې وایي او ښنځل هم کوي چې بابا او زما نه خو دې غاښه ویسته لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ د ټوله شپه چغې به پیل لږ دړ به تېر شي غم نه به خلاص شي دقه مثال دی زما ورونو نو حضرت ایوب علیه السلام له هر څه برباد بیا راغی په ځان یې مخ سر راکېښودل چې راشه هلته څه چل در راکوي وی بیا وایي انا لله دا خو زما نه دی الله دی ګډې چیلې د چا د الله هر څه د الله زما پکې څه دی او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو زه به هم پیش کېږم زما د دې عمل چې دا کم عمل ما سره کم کېږي او دا کم تکلیف ملاویږي د دې ثواب به هم پیش کېږي هېڅ پروا نشته د دې ګډو چیلو نه به د دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي او دا خو زما نو د الله چې په دې هم کارونه شو بیا بچي راغونډ کړل وایي وره دغه شته که نه ځمکې شته جایدادونه شته او دا ځمکې به ورته سبا نوره مدنه م وکړي یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته یو شیطان وي ما له زول او سیلی راوستی شم دا ټول فصل به مولا وسوځومه او دا ټولې ځمکې به ورته داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم بوله وایي زه ورځه پې راغې فصل باندې اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کړي بیا خو دا ګوره جناب دا مونږ چې محفوظ یو دا چا په حفاظت محفوظ یو د الله دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتي دا سوال روخ کوه او الله زما د خپل حفاظت امان مه پورته کوه چې الله د خپل حفاظت امان پورته کوه